لا إله إلا الله محمد رسول الله. یا دو ساتا اول نمبر دا اللہ پا توحید باندی کلک عقیدہ وساتا. دا اللہ پا توحید باندی عقیدہ کلک وساتا. دا اللہ سر چی دا پا ذات کی سوک شرک کو یا دا پا صفاتو کی سوک شرک کو طول عمر تباہی سر مخامر شو. دا اللہ سر پا ذات کی سوک شرک کول دام شرک دے. یہود و نسوارو یہود عزیر علیہ السلام دا اللہ سر دا غب ذات کی شریک کڑو. نسوارو عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ سر دا غب ذات کی شریک کڑو. ان اللہ ثالث الثلاثہ اغویلیو التوحید فی التسلیس والتسلیس فی التوحید. یو اللہ دری گرزولو دری یو گرزولو. رب العالمین فرمائی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث الثلاثہ. رب العالمین فرمائی دا خلق کفر کڑو. دیو دا اللہ سر شریک گرزولو. دا اللہ سر بذات کی سوک شریک کول دام شرک دے. او دا اللہ دا صفات خاصونا دا خصوصی صفاتو نے او صفت غیر اللہ تور کول دا ہمو شرک دے. تاسو گو رہی زمون عقیدہ دا مشکل کشا او حاجت روا ذات سوک دے اگر نالاو سوک مشکل کشا حاجت روا تکلیف در باندے راگے او مسلمانہ دا دی تکلیف راوستن کے سوک دے وزبدال لرکی سوک. قرآن امدغ وی یمسسک اللہ بزرن فلا کاشف لہو اللہ. چی رب در باندی تکلیف راوستو وزدغ تکلیف دا تان سوک نشے لرکولے. ہاں کہ رب در تخیر در رسول اگاڑی دغ خیر در نوسوک نشے لرکولے. رب امدغ فرمائی تاسو گوری پا کائناتو پا مخلوقاتو کی دا طولو نلوی ہستی سوک دا پا مخلوقاتو کی بابا اللہ پا مخلوقاتو کی ندے داخل خالق دے. پا مخلوقاتو کی رٹول نلوی ذات سوک دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منگا عقیدہ لرو دا نبی علیہ السلام دا انبیاء امام دے. اگا عظیم شان انسان دے. بعد از خدا بزرگ تر تو یہ قصہ مختصر دا اللہ نے رست درجر چاہدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیام کے کلت قرآن کلاو کے قرآن مجید کے رب العالمین نبی علیہ السلام توئی او پیغمبرہ قل اعلانو کدی خلقو تا اوایا لا املک لکم ضر ولا رشدہ. زستاسو رپارا در نفع و در نقصان مالک نیمہ. زستاسو رپارا در نفع و در نقصان مالک ہو نو پا ایمان نہیں ہوئے چھے نبی علیہ السلام نشی کے دے بلسو کے دے شی کے دے شی. ابو محترم دا یاد ساتی پینزت احمد اخپل رب سر اللوس کو عہد کو ایاک نعبدو یا اللہ خاصتا عبادت کو و ایاک نستعین یا اللہ صرف ستانا مدد گوارو. یا اللہ حضور و یا اللہ صرف ستانا مدد گوارو. یا اللہ پا عبادت کم در سر سوک نشریکم پا مدد کی در سر ہمو سوک نشریکم. او قرآن دغا عقیدہ منترخی ومن نصر الا من عند اللہ. دا اللہ نا علاوہ سوک ما فوق الاسباب دا تا مدد نشی کولے. مدد کون کے ذات صرف او صرف سوک دے. دیو جنہ چی تکلیف راگے بے باواز چاہتا کہو منگ با صرف دا یا اللہ مدد نارا لگو. منگ با دا یا رسول اللہ المدد شرکی نارا ہم نہ لگو. منگ با دا یا پیر بابا را مدد سے شرکی نارا ہم نہ لگو. منگ با دا یا لی مدد شرکی نارا ہم نہ لگو. منگ با دا یا غوث را مدد سے شرکی نارا ہمو منگ با نارا سا لگو صرف او صرف یا اللہ مدد نارا بلگو بس. او دا قدر تبلیغی جماعت والا ہوئی تبلیغی جماعت والا قرآن تا تدگوئی دا یو اللہ نا دکی دو یقین دا مخلوقنا یقین وقت کپتی باندری ایمان جوڑ شدا دا طول توحید خلاص اجو دادا ازو گنگوٹ کتلی گنگوٹ گنگوٹ دے ٹول عمر پا گندگو کی تیرئی دے چکل دے گندگو نا باہر روزی دے پا معاشرے کی وقت نشی تیرہ ولے. ہم دغه سے مثال دا اغا مشرک دے چی دے پا گند کی اختشوی دے پا گندونو کی وقت تیر کڑی باہر تجراشی تبلیغی جماعت دے گر توحید نارواوری دبان دے بدول او تبلیغی جماعت والا گستاخ دے فلا دے فلا. بابا کدا گستاخی توجہ بابا کدا گستاخی دا رب قرآن کی موجود دی. بابا کدا گستاخی دا رب پیغمبر احادیث کی موجود دی. تا دا گستاخی سے معیار معلوم دے کر دے معلوم یار
د تار گستاخی سے معیار معلوم دے کہ نہ دے تبلیغی جماعت والا تو گستاخ صرف پدی ویلا شو اگر تا دا ویلا استاد تندے رب پیدا کړی دا صرف رب تخکته قبل چاته مخ کته کوا تا ته ویل تا ته دغه رب الله دا سر جوړ کړی دی دغه سر در طرف پیدا کړی دی دا سر یو الله ته ټټ قبل چاته مټه توا دا د ټولو انبیو مهنتو چې مخلوقات د مخلوق د در نه کټ کې د خالق در ته راولي دغه تبلیغی جماعت والا مهنت ته خو ها چې کم سړی باندې توحید دغه ناری بدی لګیږي د انبیو دغه مشن ور باندې بد لګیږي دیو جن هغه مشرک ته تکلیف ملاويږي دیو جن رپسېږي اولنې مخنیوي تبلیغی جماعت د ملګری کوي خو ما ویل ها کله نشي کولای ان شاء الله تب دغه سي ناکام څنګه چې فرعون او حامان او قارون او نمرود او ابو جهل ناکام شوه خو ما ویل ها د تا مثال د هغه کربوړي دی چې کله ها ابراهيم عليه السلام ته ور بل شوه هغه ورته بوګي کول وره ورته بلو ما ویل ته هیڅ نشي کولای ان شاء الله دغه قافله روانه ده نن په پوره دنیا کې د دنیا ګډ ګډ تر رسیدلې ده نن په هر میدان کې انقلاب برپا کړی دی او دغه قافله به ان شاء الله العزیز د قیامت د سبا پوری روانه چاهي سپي پور پسې غاپه ولا جو غړم تو جوش ترے ما خپل تبلیغ کی سی روزم نه دلګو زه خپل حدیث نه چې ما د بغض په بنیاد نه هم لګیا ها دغه بیان د وجه نه بدن شپږ ګولې هم خړلې دي سبا بیګاره ته پته لګیږي چې سر قیمتونه مې لګېدلې دي سبا بیګاره ته پته را او مسلمان دوره تا خپل حق आवाज در رسول غواړم قسم پر رب د کعبه باندې دغه حق आवाज تا ته رسولم آسان کار نه دی دغه حق وینا کولم آسان کار نه دی صرف تا ته هم د عشق رسول په نوم باندې رسول ایمان تبا نه کی صرف دا درته هم د عشق رسول په نوم باندې رسول گمراه نه کی صرف دا درته هم ها گستاخ د لفظ نه مېریږي تا باندې گستاخی سے معیار نشته کہ شرکیات کی ور سره اختوی بیا غټ عاشق کہ در رب توحید دی بیان کو بیا گستاخ شوی تار گستاخی معیار ماته چې شو غټ و بیو پنځبره ده بابا ر پنځبره نو پنځه کورونو ته ورغلم الحمدلله اتمام حجت نور باندې تل کړه کورونه کې مر سره 4 غنټه مناظره تر خپل کور نه نشوي راوته زه بس کور ته ورغلم الحمدلله ما ول زه بس هرې مدرسې هر کور ته ورغلم تا ته شرم نه درځي ته بدغه خپل پنځبره وې برن محترم عرض میں کو خپل عقیده بکلک ودرېږي ان شاء الله برن ما عرض کو د الله سره دغه په صفاتو کې څوک شریک کول د الله د صفاتو نه یو صفت غیر الله ته ور کول دا مثلا الله مشکل کشا حاجت روا ده دغه مشکل کشا حاجت روا ما فوق الاسباب بل څوک ګڼل دا شرکیه کیدله مونږ باندې چې کله تکلیف راشي امداد برچانه غواړو مشکل کشا حاجت روا به څوک ګڼو او دام یاد وساته الله خپل اختیارات هیڅ چاته نه ورکړي الله خپل خدای اختیارات چاہتا او مسلمان دور ډیری ساده خبرې درته کوم شاید چې بیا وې زدر تر فلسفه منطقونو خبرې نه کوم زدر ته د رب د قران هغه پیغام په ساده الفاظو کې بیانوم سبا ته عذر ونه کې دا کتاب وزیر قبر غاړي ته اته قبر ته ورشي او بابا زما اولاد نه کیږي اولاد را تراکه هغه وخت ته شرم نه درځي هغه وخت ته حیا نه درځي دا هغه رب نه کم رب چې پیدا کړی او مسلمان تا ته وای الله خپل اختیارات نبی علیہ السلام ته ورکړل نعوذ بالله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوی ځوان شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب ته ورکړل او جیلانی صاحب بیا په اولیاء کې تقسیم کړ یعنی د عقیده دا کم چې تبلیغی جماعت مقابله کې ولاړل د عقیده دا ودا کائنات تر څخه پیدا کړی الله دی اوسه چلول اختیار قبرونه والا ته ولکو دا عقیده دا ته بدغه عاشق رسول ګرځيږي که عشق رسول دا شي چې موږ د عاشقان نه موږ امان غواړو د عشق رسول ما ته وای مرته ملګری الله خپل اختیارات چاہتا تو قرآن کلاو کر قرآن نصوص بدے موضوع کلاو کا قرآن مجید ور باندې گواہ دے سمر آیاتنا احادیث در رب العالمین آیاتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمر گن احادیث ور باندې گواہ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر میں توجہ وکړي
صرف یو حدیث درته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی. امام ابن کثیر په صحیح سند سره حدیث نقل کړي. امام ابن کثیر حدیث نقل کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من زعم ان الله جعل للعباد من الامر شيئا چا چې ګمان ولرو چې الله خپل بعضی اختیارات بندگانو ته ورکړي دي فقد کفر بما انزل الله على انبیائه دې سړي دغه اجماعي وحی نه کم چې د آدم علیہ السلام نه والا د محمد رسول الله پورې ټول انبیاء تراغلي و دغه اتفاقی او اجماعي وحی نه انکار وکړو. بابا الله خپل اختیارات چاته نه ورکړي خدای اختیارات الله چاته مو ماته وای نه ورکړي ماته نه ورکړي ماته اداره ته وای چې دا باران چې راوري سو کې راوري مورته ته وای سو کې راوري ماته پرشتي ماته اداره ته وای مرګ چې راولي روح قبض کې سو کې قبض کې مورته ته وای د ماته ملک الموت پرشتي هغه سره پرشتي جماعت لخر ور سره دی اغوي مورته ساده سړی د اختیار نه دی ور کړی الله دومره په خبره نه پوي پته لګي کم باطل پیر گمراه کړي ستاسو ر پیسو لټلو د پاره صحیح عقیده نظریه تا نه درخی نری د تبلیغی جماعت ولا خاطر پرېګدي مولانا بجلیګر صاحب نور الله مرقده الله دې په قبر کرون رحمت نوري امين ابو فرمایل ول دا خلق د تبلیغی جماعت مخالفت ولي کوي دا خلق دین خرسي تبلیغی جماعت ولي خرسي نه اتا تحقق سچ صحیح دین درخی بس دغه د تانه سم مفاد نشته ره اب پیسې خپل لګي وخت خپل لګي بستر خپل راغسترا دغه مقصد دغه د ټول عمر ناکامي بربادي نه بچ اگر ملګری ما ته مورتل ته وای مورته ساده سړی اختیار الله خپل خدای اختیارات الله چاته مو نه ما ته باران د اختیار نه معنا نه باران سو کوي مورته ملګری دا پرشته مامور دي د الله تر طرف نه ورته حکم شوی دی مامور دي دغه پرشته باران نه وري تاسو ګورئ اختیار دیته ویل کیږي و زمان سره اختیار را سره دی که بیان کوم کنه کوم خدا ما تحت الاسباب اختیارات یادو مخا به روز در پس پروپاګاندا ونه کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پر اختیارات نه منل ځان د پر ومن ما تحت الاسباب نه یادو ما فوق الاسباب یادو کم چې اسباب او وسایل نه بر خبرې دي مثلا تا ته ډاکټر دوايي درکول شي خو شفا درتا ته تمام ولا تراشا و دعا وکړه چې الله باران نخي زب دعا وکما باران در باندې اسباب کول شو اسبابونه پاسا ما تحت الاسباب د لاندې چې کوم سیس دي هغه زموږ د باس نه خارج دي تاسو ګورئ زما خو خره چې بیان کوم کینه زور ستره ده چا ګور اختیار دیته ویل کې وسکه واړم و به کم که واړم نه کوم دواړه طرفونه برابر اي پرشتو ته د اختیار ستره کې واړی باران بو کی واړی نه به کوي درب حکم راشي پوری تور کون پي کون پوری تور باران وشي اي ملک الموت ته د اختیار ستره چې ملک الموت کې لغواړي بارانو کې کله غواړي نه به کوي شته نو دا خو اختیار نشو کنه دا خو حکم شو درب د طرفنا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون دیوته چې الله د سو حکم کوي راغې نه پرمانی د سترګې د رب مطابق نشي کولای سترګې د رب برابر نه او زه تاسو ته یو اسانه خبره وکم توجه ستره کله چې باران نه کیږي تاسو چاته سوال کوئ الله تعالی کلم یو قمقل کتل ده او پرشتو لګ باران رخی کوي کتلم دي کله چې دی اولاد نه کیږي او کله چې یو سړی دی بیمار دی او ملک الموت لک صبر خو وکړه عمر لک زیات ویل دي چا دا د خلکو په قمقلتوب او په جهالت باندې دلالت کوي چې دی راشي بل عرض میں کو الله خپل اختیارات چاہتا هیڅ چاته نه ورکړي الله د خپل ځان سره څوک شریک نه مني او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم د دیونه مونږ منه کړیو نبی علیہ حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیره کوي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد الله دې په يهود او نصارا باندې لعنت وکي دیو د خپل انبیاء هغه قبرونه هغه سجدهګاه وګرځولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الله دعا کوي یا الله زما قبر هغه بت مجوړوا وسنه یوبد زما قبر جت مجوړوا چې خلک راشي هغه عبادت شروع کی سجده ورته شروع کی مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کوي لعنت توي باغ چا باندې چې قبرونو طوافونه کوي قبر ته سجده لګي دا چې موت ورته بیا بوزي امت قبر پرستی طرف ته په ایمان نه و یو طرف ته دغه یو طرف ته تبلیغی جماعت دي خپل ایمان ولې تبا کوي بل عرض مکو ان شاء الله د خپل عقیده تحفظ وکړو ٹھیک ده کنه ان شاء الله
دا بچی دا دینی مدارس دا علماء دا زما استاد آخرت دغه ناکامۍ نه د بچاو په فکر کې. لا إله إلا الله محمد رسول الله